ډیرو محترمو مسلمانانو نن هغه بهترینه مبارکه شپه بیګاله ده چې د کمې شپې مو تاسو ډیر انتظار کړی او دا ډیره زیاته قیمتي شپه ده. دا قیمتي شپه ګوره په کال کې صرف یو پیره راځي. دې قیمتي شپه کې دا قیمتي وظیفه تاسو وکئ انشاءالله چې کم حاجت تاسو غواړئ حاجت به الله جل شانه پوره کوي. کوم مشکل تاسو ختمېدل غواړئ هغه مشکل هم الله جل شانه ختموي. حاجت تاسو غواړئ حاجت هم الله تعالی پوره کوي. دا ګوره په کال کې یو موقع نو دا وظیفه تاسو خامخا وکئ. اسانه هم ده، شپه هم قیمتي ده، شپه هم اخري شپه ده. په دې شپه کې الله تعالی هم اسمان ته راکوزیږي. د ماښام مونځ چې څنګه وشي کنه الله جل شانه د خپل لوی شان مطابق لومبي اسمان ته راکوزیږي. تر د سبا د اذانونو پورې الله جل شانه د خپل لوی شان مطابق راکوزیږي او اوازونه کوي. نو محترم یو د الله تعالی راکوزیدل دي لومبني اسمان ته زما او ستا دپاره راکوزیږي. الله تعالی د بر اسمانونو نه هم زما او ستاسو غږ اوري، زما او ستاسو حاجتونه پوره کولی شي. خو دا دې دپاره محترمو چې انسان سره هغه محبت پیدا شي، انسان ته پته ولګي چې واقعي الله جل شانه زما د حاجتونو دپاره، زما د مشکلاتو دپاره دومره بهترینه یعنی ښکته راکوز شوی دی. نو محترمو مسلمانانو دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. ستاسو به انشاءالله د یوه شپه کې الله جل شانه حاجتونه پوره کړي. نن هغه شپه ده، نن چهارشنبه ورته وایي، افغانستان والا ورته چهارشنبه وایي او موږ ورته د پاکستان پښتانه د بود ورځ وایو، د شورو. نو سبا د شورو شپه ده، نن د شورو شپه ده، نن د چهارشنبې د شورو یعنی د بود شپه ده. هغه شپه کم چې 15 شعبان هم ورته وایي او 15 شب قدر هم ورته وایي. دغه شان 15 هغه یعنی برکتي شپه ورځ ده، سبا نننۍ شپه او سبانۍ ورځ. نو په دې کې دا اسان ترینه وظیفه انشاءالله تاسو خامخا د خپلو حاجاتو د خپلو ضرورياتو دپاره وکئ. انشاءالله تاسو به نا امیده کیږئ نه، الله تعالی به ستاسو هر رنګه حاجت او مسله ضرور به ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د هغوی ته هم درخواست دی چې د دې شپې وظیفه خامخا وکړي. هغه خویندې چې نکاح دپاره، محبت دپاره، د قرضونو دپاره، هغه رونه، هغه میندې کم مشکل تاسو لرئ نو دا شپه د مشکلاتو د ختمېدو دپاره ده. دا شپه د تقدیر د بدلېدو شپه ده او موږ ورته نه وایو چې دا تقدیر ده، دا الله جل شانه په خپله په دې کې د انسانانو تقدیر بدلوي. او هغه یعنی بعضې خلک داسې وي چې د ټول کال مونځونه په دې کې وي کوي او پلانکې کوي او ډېر منګنټ وظایف هم پکې بعضې خلک کوي. نو محترمو دې نه ځان وساتئ. هغه وظایف، هغه عبادتونه دې کې وکئ کم چې مسنون وي، کم چې مستحب وي. نو زه راته هغه عملونه ښیم انشاءالله تاسو یې وکئ. لومبنی خو محترمو مسلمانانو کله چې د ماښام، نن ماښام را روان، نن ورځ نن ماښام چې څنګه اذانونه د ماښام وشي نو لومبنی کار تاسو دا وکئ چې خپل موبایل باندې ډیټا آف کئ، یعنی ګناهونه مه کوئ. کو ډیټا پې آن هم وي، نیټ پې آن وي، خو لیکن تاسو ګانې بجانې، فلمونه، ډرامې وغیره څیزونه نن بیګاله شپې له د سله مه ګورئ. یعنی پابندي په ځان باندې د ګناهونو ولګوئ. لومبنی کار خو دا وکئ. دویم دا وکئ چې د ماښام د ماسخوتن مونځ دا په جمع سره وکئ. زنانه دې هم مونځونه په پابندۍ سره وکړي، نارینه دې هم دا مونځو په پابندۍ سره وکړي. صحیح شوه. او بیا د سحر مونځ دې هم په پابندۍ سره د جمع سره وکړی شي. نو دا ټول حدیث مبارک کې راځي چې ماسخوتن مونځ د جمع سره وکړو، سحر مونځو، نو دا ټوله شپه د په عبادت کې الله تعالی شمارئ. نو که مثال په طور مونږ په دې شپه عبادت هم نه کو او صرف د ماسخوتن مونځ او د سحر مونځ هم جمع سره وکړو نو الله تعالی دا شپه زما او ستاسو دپاره ډېره د برکت واله ګرځولی شي. اوس هغه خویندې وروڼه چې وایي زموږ حاجات دې نه پوره کېږي، مشکلات دي، نو محترمو په دې شپه باندې الله تعالی د انسان تقدیر لیکي. د انسان د یو کال روزي درته میلاویږي، د انسان د یو کال هغه ټول اسباب درته فرشتو په ذریعه باندې میلاویږي. نو لہذا الله تعالی نه وغواړئ په دې شپه باندې. او په کومه طریقه به یې غواړئ نو دوه طریقې دي محترمو. لومبنۍ طریقه دا ده چې انسان کم از کم په دې شپه کې نوافل وکړي،
چې کو په یو بجه په دې شپه کې انسان نوافلو کې چې هر څومره نوافل کوي د ماسخوتن مونځ واله تر د سحر مونځ پورې چې څومره تاسو نه کېدای شي نوافلو کوي 2 رکعاته کوي 4 کوي 6 کوي هر څه چې کوي وکړئ. د هغې نه پس محترم مسلمانانو پرون هم ما په دې یو ویډیو اپلوډ کړې وه چې سورت یاسین 3 پیرې ووایئ. صحیح ده 3 پیره سورت یاسین ووایئ نو د هغې برکت په دا وي چې تاسو له به الله تعالی 3 فایدې درکړي ها 3 انعامات په تا درکړي چې چا 3 پیره سورت یاسین په دې شپه باندې علماو ذکر کړي دي او داسې منګړت خبر نه دي او به د انسان په عمر کې الله تعالی برکات واچي غټ عمر به ول الله تعالی ورکړي. موږ غواړو که نه چې ښه عمر راته الله تعالی راکړي. یو د انسان به د الله تعالی د چا محتاجه کوي نه بل دا چې کم حاجتونه دی غواړي ها حاجتونه به الله تعالی پوره کوي. 3 پیره سورت یاسین په دې کې خامخا ووایئ او بیا د عمر دپاره د روح صحت دپاره او دغه رنګې د حاجاتو دپاره الله تعالی نه دعا وغواړئ. دویم نمبر وظیفه محترم مسلمانو قرآن کې الله جل شانه فرمای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورت یاسین کې دا آیات دی. نو کله چې تاسو 3 پیرې سورت یاسین ووایئ نو کو بیا څوک سورت یاسین نشي ویل نو صرف دا وظیفه دی وکړي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دا وظیفه دی کم از کم محترم مسلمانانو 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړئ تهجد وکړئ داسې نفل وکړئ او د هغې نفس بیا دا وظیفه په خپل ځای باندې کینئ او تنهایۍ کې کینئ او الله تعالی ته لاسونه پورته کړه دا وظیفه وکړه مخکې وروسته درود شریف ووایه او الله تعالی نه وغواړه ای الله ای هغه کریم الله چې ته په دې شپه کې د تمامو انسانانو تقدیر بدلولو والا الله تمامو انسان له روزۍ ورکولو والا الله او په دې شپه خصوصا الله تعالی زما په رزق کې زما په عمر کې زما په صحت کې دغه رنګې زما په اولاد کې الله برکتونه واچوه او الله تعالی را روان کاله پورې الله ما د ټولو غمونو نه وساته الله را روان کال کې الله زما رشته هم وکړي الله زما قرضونه هم ختم کړي الله زما تمام حاجتونه الله تعالی په خپل دربار کې د خپل دربار لوی دربار نه پوره کړي. محترم مسلمانانو او بیا که څوک پښمني ته راپاڅېدلی شي نو بیا روژه نیول هم یعنی سبانۍ روژه ده خاص د چهارشنبې د بد ورځ سبا شورو ورځ ده نو هغه روژه هم که چا نیولی شوه نو مسنون مستحب روژه ده ثواب پکې دی نو انشاءالله دغه روژه هم ونیسئ. انشاءالله دغه طریقې سره دا عملونه انشاءالله سرته رسي. خصوصا ګناهونو نه ځان خامخا وساتئ د هرې ګناه نه ګانو بجانو نه ټیک ټاک و فیسبوکو نه کو بیانونه یو انسان اوري صحیح ده اورئ خو ګناهونه د ګناه ټنګ ټکور وغیره دا څیزونه به قطعا نه اورئ انشاءالله. المونږ ته هم چې تاسو راپاسئ دعاګانې که غواړئ موږ له هم وغواړئ موږ به تاسو له ضرور غواړو. الله تعالی دې ستاسو هم حاجتونه پوره کړي الله تعالی دې زمونږ هم حاجتونه پوره کړي الله دې تمام امت مسلمه صلی الله علیه وسلم اتفاق او اتحاد نصیب کړي. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم باندې مسپارم هغه الله چې د اول